بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو لب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې نن په یو داسې ټاپک باندې حاضر دی کتونکو چې دا زموږ په معاشره کې یو لوی بګاړ پیدا شوی دی، یو زورورتیا روانه ده، د جهالت یو دور یې ژوندی کړی دی او زموږ په دغه سیمه کې مرګ چې کوم دی یا په ښځه دی یا په ځمکه دی. خبره به کوو د رسالپور د نوښار په نوښار سیمه کې داسې یو شمېر کیسونه موږ ته مخې ته راځي. خو کتونکو دا صرف په نوښار کې نه دي، دا زموږ په دې ضلع کې خو هم دي، په نورو ضلعو کې خو هم دي. کومه زنانه چې کونډه شوه اما بیا په کور ناستې لیورځې چې کوم دی په نکاح نه اخلي او بل چاته یې پرېږدي نه. ډېرې زنانه چې کوم دی هغه موږ ته په دې روژه کې رالي، موږ دې تپوس وکړو ولې واده نه کې؟ لیورځي مې نه پرېږدي خو واده کومه نو بچي به پرېږدي. نو اولاد خو ډېر زیات خوږ دي، لکه ډېر داسې خلک دي چې هغوی د خپلو ښځو دپاره خپل پلاران میاندې هغه د کورونو نه ویستل. د هغوی ژوندي مثالونه خو هم زموږ سره مخې ته دي. خو کتونکو دا ډېر زیات دی چې یاره خو واده کې نو بچی به دلته پرېږدي. دا په کم قانون کې دا دوی د کمې دا خپل قانون جوړ کړی دی چې بچی د یو زنانه وي د هغې خاوند مړ شو او هغه بچی دی د هغه بیا په زبردستۍ کې کور کې وساتي. همدغه شان د کتونکو د رسالپور نه یوه زنانه راغلې ده او د دغې زنانه بچي چې کوم دي دوه زامن واړه واړه یوه لور لیورزو په کور کې په زبردستۍ ایثار کړي دي. د نوښار پولیس دغه ځای کې سیاسي مشران، دغه ځای کې ناظمین د هغوی په مخ څپېړه ده ځکه چې دغه زنانه یو در خو هم پرې نه ښودو، در په در خاورې په سر وګرځېده. خو زه کاشف به نه دا خواست کومه خو دې وخت زما دا پروګرام ګورې نو په دې کې کوشش وکړه چې دې زنانه ته خپل بچي میلو شي. دا زنانه در په در خاورې په سر ده. ښه تاسو د کوم ځای؟ موږ د مثل آباد یو. مثل آباد رسالپور یې. ولې درنه بچي ایثار کړي دي؟ دغه وایي چې خدای خبره مې راشي وایي زامن مې دنه ځکه ایثار کړي دي چې دغه خبره دماغ ولاړه ته به په دوباره باندې راځې او روریان به ځان سره راولي نو هله به دله دا زامن موږ درکوو. روریان د څه نه دي؟ روریان وایي چې نه موږ نشو تللی. روریان په ته اعتماد نه کوي، لیورځي په ته اعتماد نه کوي. څه چل دی؟ دغه چل دی چې بس ډېر خلک ما مجبوروي په سر څادر واچوه او زه یې چارې داسې نشم کولی. زه خپل بچي نشم پرېښودی، زه خپلو بچو له منیاري زه خرڅومه، کپړې زه خرڅومه او زه وایم چې یو ورځ به داسې راشي چې د قرآن حافظان او عالمان به زما بچي جوړ شي خو لکه ما څوک نه پرېږدي سکون ته. څومره وخت شو چې د بچي دې نه لیدلی؟ زما یقین دا شپږمه میاشت شروع شو، زړه مې ډېر زیات ستړی شو. یو ځای تاڼه تحصیل یو ځای ما پرې نه ښودلو. څه جواب درکوي؟ څوک وایي چې د دې ځای نه پولیس به د سره ځي نو ستا ماشومان به څه دغه ځای پولیس شي نو ستا واړه به راولي او څوک وایي چې نه هلته کې راپورټ وکړه نو زه په پته نه پوهېږم. زړه مې ډېر ستړی شو او ما له بچي نه میلاویږي. هغه یې وایي چې که دا وایي دا د یوازې راشي چې یوازې راشي نو بیا به بچي ورکو او چې دغه شان څوک ځان سره راولي نو دا به موږ په تبرونو ټوکا ټوکا کړو، دا بچي به دې ته میلاو نه شي. تو چېرته کې اوسېږي؟ کیا کار اوسېږي؟ زه کله یو ځای بل ځای، اوس خپل کور ته راځم یوازې په خپل کور کې ویده کېږم. ډېر خلک راباندې تهمتونه لګوي ډېر زیاته تهمتونه برداشت کولی نشم. راشم په کور کې وظیفې وکړم او وجاړم الله پاک نه ګیله وکړم خفه شم خو هېڅ څه مخه او څه بند راته نه راځي. بچي نشم راکولولی. 6 میاشتو شو بچي دې نه لیدلی؟ او دا زبرګ اختر تیر شو. دا مسلمانان داسې نه وي چې موږ له ټلیفون وکړو خپل بچي د خپلې مور سره میلاو کړو. بچي به دې یادوي؟ خامخا به یادوي. واړه هغوی دواړه چې زه راتلم قرآنونه یې غټ غټ کلاو کړه، ختمونه یې وکړه، سبقونه یې ویې په مې راکوب کړه. وایي مور وایي ته ډېره زیاته خفې نو ته لاړه شه او مونږ چې یو نو مونږ بېوسه یو نو مونږ د دوی په پابندۍ کې ناست یو. ټوټل څو بچي دي؟ زما ټوټل 5 دي، 2 مې واده کړي دي، دا 3 چې دا قرآن دوی په زوره باندې واده کړه او همداسې م وایي چې وایي دا تا په خپله راکړه زبردستی کار یې هم کوم وایي دا تا په خپله باندې راکړه. په هغې خو ظلمونه نه کېږي؟ ولې نه کېږي؟ زه خو ته خبرېږم نه خو لکه داسې مې اورېدلي دي چې دغه په نغري باندې اوبه پرتې وي او دا ماشومان زما دا واړه راغلي وو د سبق مدرسې نه نو هغه ماشوم وایي چې د پتیله کې به څه وینو هغه د پتیلې نه سر لرکولو
او وسارې د هغې د کور نور ماشومانو چې سر یې لرکولو پتیلې نه نو هغه اوبه دارې په هغه ماشومې باندې ورلې نو بس اخو هغه بله پیغله جینۍ راله او زر زر یې انغري نه دغه راوویسته لرګي او زما د لور د خپو د پاسه یې کېښودو زما لور ورته یې ولي وایي بس دا بدل دی چې موږ ستاسو نه اخلو څه ظلم هم کړی دی بس چې موږ تلي یو دا زموږ د تلو سزا ده نو ولې تلې چې په سر څادر هم نږدې نه لیورځو په خوا کې به وي که نه نو لیورځو اندروزو کرن ما خو وی چې ډېر خلک داسې ځي نو به زه پوه نه شم زه لاړم نو واپس چې واپس د تلو کوشش ته نه دی کړی واپس د تلو خو زه نشم کولی ځکه چې هغوی خو ما نه پرېږدي زما به بیا بېعزتي کوي دغه ځای کې مشران هم نشته ستا جرګو کې دغه ځای مشران داسې دي چې هغوی وایي نه ممبر منو نه چیرمین منو دلته هر یو کس په خپل کور کې ممبر هم دی چیرمین هم دی شپږ میاشتې شوې تا بچي نه دي او تقریبا 15 میاشتې هغوی په ما باندې تېرې کړې تلې زه 15 ورځو له ومه خاوند یې کله مړ شوی دا 14 کال شروع شو ستا عمر به څومره تقریبا 40 سال به لا به د دې نه برابرې دغه شان به اوس هم درته وایي چې په سر څادر کېږده واده وکړه نو بس نه د دې ځایونو ډېر خلک مې مجبوره کړي چې راته وي چې بچیم د نه یې واغېسته نو ته به اوس څه کوې چې یوازې راځي په خپل کور کې شپې کې د دنیا شرمونه او تهمتونه دا به ته تر کمې برداشت کړې زه ورته یم نه زه د الله پاک نه امید کوم چې داسې به یو ورځ راشي چې زما بچي به راشي دوی څه نومونه دي مشر یاسین دی او دا بل دویم نمبر یامین دی کوم ځای کې دي دا اباسین کوهستان کې دی کمیله کې پاتې کېږي او دا اجاز دی چې دی نه اجاز د پلار د خپل پلار کور وشړل نو هلته کس ورته وایي کس ځای ته تلي اوس د کس ځای نه دغه ته تلي یخ دار دی یخ ځای ته تلي دی یخ ځای کې پاتې کېږي لور را سره یو ورځ خبرې وکړي زه راغونتې لور راته وی چې د روژې نه 15 ورځې مخکې را پټه کړې ما او دغه ځنګلو کې مې اوسېږم ورسره څنګه چلې په ځنګلو کې هغه اوسېږي دا خو عجیبه عجیبه سوالونه دي او داسې دي که نه هغه ځای بس ځنګل یې داسې دي چې هلته کې خو انسانان داسې ډېر نه ځي نو ستا لور سره څه قصد چې ځنګل ته یې بوتله دا ځنګل کې د هغوی د خلکو یخ ځای کې کورونه دي یخ کورونه دي صحیح ده یخ ځایونو کې اوسېږي کتونکو فیصله به تاسو ده اولاد د دې حق دی چې دې له ورکړو دا چېرته کې اوسېږي چې ځان ساتلی شي منیاري خرڅوي به ځان ساتلی شي دې سره چا څه کار دی د موبایل نمبر یې دغه لږ ډیلیټ کړي چې زه کله راتلم د شپې یې راوستم پلار یې موبایل نمبر یې ډیلیټ کړي او د موبایل هغه بیټري چې ده د هغې هغه نوکه غوندې چې د هغې راله ماته که یو بل وی موبایل دی خراب دی یو ورځ مخکې ما وړوکي ماشوم له موبایل ورکړو هغه سم کړو چې پته ولګوله معلومات مې وکړو نو موبایل سره څه چل کړو نمبر یې ټولې ډیلیټ کړی وي هغه نه کوي کار هلو دمکې څوک څوک درکوي ماله دمکې زما خپل وروڼه ماله راکوي ورونداریان یې راکوي او دغه باچا نوم ورته یي باچا بوتل یم باچا او فضلي قدیم دی م راله راکوي ولې درکوي په دې وجه چې ګینې هغه ته به په خپله باندې راځي او ته به دا بچي بوځې د یوازې د هغه یم رواج نشته او یوازې زمونږ د خلکو هم رواج نشته چې دې ځای نه به اباسین کستانه پورې زه ښځه ذات یم زه به څنګه ځم دا کوم ځای کې دی داسې مې اورېدلي چې ګلګت سره نږدې دي نو ستا بچي اوس هلته دي زما بچي هلته کې دي کتونکو د ظلمونو یوه نه ختمېدونکې کړۍ روانه ده د رب نه یره نشته دی 2.5 ګزه ځای دی هلته کې به حساب کتاب کېږي د هغې چا سره غم نشته دی د ظلم د پاسه موږ ظلم کوو یو نښه سلسله روانه ده حقیقت دا دی چې ولې دا ظلمونه کېږي بیا خو هم دا دنیا د چا د مخه آباده ده زه د رسالپور د مشرانو نه خو هم غوښتنه کوم د پولیس نه خو هم غوښتنه کوم چې دې ښځې له خپل اولاد چې کوم دی هغه دې ورکړی شي د دې ښځې دا خالي غېږه دې ډکه کړی شي اولاد ډېر خوږ دی 6 میاشتې شوې دا خپل بچي نه ویني که ملګري چې دا ما پورې رو رسوله د هغه هم ډېره زیاته مننه کوم چې دلته کې رو رسوله دا خبرې خو هم په ریکارډ رالي دا څوک چې دې له دمکې ورکوي د دې دې اوس حفاظت وکړي خو دې ته څه نقصان ورسېده ذموار دغه خلک دي د دې رونه د دې لیورځي د دې دغه کسان خبره واضحه ده دا ښځه پخپله وایي د دې د وینا مطابق زما 3 بچي هغوی سري دي مال یې نه راکوي نو چې دا 3 بچي د دې سري دي
ظلم دی کنه زیاتی دی او دا ولې داسې کیږي چې بچی دي ساره خپل ژوند ته نه پرېږدي او داسې ډېر بچي چې کوم دي هغوی نه بیا ګردې خرڅېږي هغوی بیا غلطو کارونو له استعمالېږي هغوی خپلو مفاداتو له استعمالېږي او هغه یې وایي چې ګینې ستا روریان به راځي او دی نه به موږ ضمانت اخلو کتونکو په خپلو دعاګانو کې میاد ساتئ ضرور یې شیر کې مخکې ورسوئ چې دې ښځې ته انصاف میلو شي دې ته خپل بچي میلو شي قصه چې هر څنګه ده خو دې وخت کې زموږ سره غم دی دغه درې بچي ځکه چې دا په خبرې کوي په خبرو وړوکی ماشوم راته 3 میاشتو په غېږ کې پاتې و او هغه ما دومره واړه واړه لوی کو او دا بچي چې زما نه در په در دی نو ماله بالکل خوب نه راځي که د شپې او که د ورځې نو زه د بچو پسې هر طرف ته چې نو چې کوم خوا لاره وځي زه وایم نو زه په هغې طرف ځم او خلک ما باندې غلط ګمانونه کوي چې ګینې دا ښځه غلطه ده او دغه ده او زه منځ کې خپل یقین کې وایم که په رپوټونو که په تاڼو که په تحصیلونو چې ما ته خپل بچي راکړي بلکل ستا خبرې په ریکارډ رالي کتونکو اولاد واقعي خوږ د درې بچي دي دې وخت کې در په در دي یوې ورکړې ده د هغې ژوند هم د کړمو سره دی نو یو مور به خپل بچي به ورته نه یادېږي لږ سوچ وکړو که نه دې غټو غټو افسرانو ته چې ستا نه دا بچي څوک ایسار کړي نو ستا په کور به څه تېرېږي لږ شته احساس ضرورت دی نو دې ته به انصاف په شپارستونو په پیسو میلاویږي داسې نه میلاویږي هر در یو در یم پرې نه خو در چاله لاړه نو کتونکو ضرور یې مرستیال شي مرسته مو کې شعر یې کې چې مخکې لاړ شي او دې ته انصاف میلو شي ډېره مننه کوم خوشحاله